دنیا کې وګوره سړی راګیر شي نو خپل حساب نشي ورکولی. یو سړی زوی ډېر بدعمله و، زناکار و، شرابي و، غل و، ډاکو، هره بلا وه. پلار به منې کولی ویل به پلاره ځان مه ستړی کوه. نشم ویلې ښه دی داسې چل وکړه چې د ورځې څومره ګناهونه وکړې نو د شپې ماله حساب را کوه. ویل بد دا ټیک ده. یو 3 شپې کېناستو پلار ته وی چې نن مې دومره زنا کړې ده، دومره مې شراب څکلي، دومره مې غلا کړې، دومره مې دا کړې. په 4مه شپه پلار ته وایي چې پلاره زه خو د ورځې ډېر ګناهونه کوم، هره شپه تاله دا حساب در کول دا خو ګران کار دی، نو دا خو زه نشم کولی. پلار ورته وایي چې بچیا تو نه میدانی حساب صبح و شام، تو نه میدانی حساب صبح و شام، پس حساب عمر چون گوئی تمام. ورته وایي وی تو نه میدانی حساب صبح و شام، پس حساب عمر چون گوئی تمام. بچیا د یو ورځې او د یو شپې حساب ماته نشي راکولی، یو ورځې نو پس حساب عمر چون گوئی تمام. د ټول عمر حساب به بیا خدای له څنګه ورکي، ماله د یو شپې حساب نشي راکولی نو د ټول عمر حساب به بیا خدای له څنګه ورکي. نو د ډېر مال به ډېر حساب. حضرت عمر ټول عمر څنګه تیر کړو، امیر المؤمنین او د قجور باغ کې ناستو، کمیس ته ټاکای لګوله او د شام سفیر راغی، هغه چې داسې ورته وکته غبراو. حضرت عمر ورته داسې وکته تعال لا تخف، تعال. حضرت عمر شان ته چې وکته نو غبراو شو، سفیر نږدې نشو ورته. او زمونږ بل بادشاهانو ته چې ورنږدې شو خو یا جړای یا خزای نو هلته به ته څه غبراو شي، خیال م راغی دی هلته خو په شوق ور روانې. شرمېدلو. یو بادشاه ته چا مایه راوړی و، مایه. بادشاه وی چې یاره دې سړي خو ډېر لوی اخلاص وکړو او ورکړي یو 15,000 روپۍ. مایه راوړی و 15,000 روپۍ بادشاه ته ورکړي. بادشاه وله ورکړي 15,000. ښځې ورته ویل بیختي وځه چې په یو مایي ته 15,000 روپۍ ورکړې نو د خزانې خو به بیړه تباه کړي. ویل ښه، ویل راوی غواړئ دا سړی. پوښتنه ترې کوو چې دا مایه نرو که ښځه وه. که ده وویلې چې نرو نو مونږ به وایو چې مونږ ته ښځه میڼه په کار وه، 15,000 روپۍ واپس. او که ده وویل چې ښځه وه نو مونږ به وایو چې مونږ ته نر مایه په کار و، نو 15,000 روپۍ به په دې چلتې واپس واړو. سړی هم پوره د کارغه بچی و چې واپس یې راوست. ویل ماما دا مایه نرو که ښځه وه؟ هغه ویل بادشاه قبله عالم دا نه نرو نه ښځه وه، نرښځی و. دا مایه وی نرښځی و. ښځې ته یې داسې وکته، بادشاه ویل اوس وایه ورکړئ. ویل 15,000 روپۍ نورې ورکړئ. اوس خو وروره هغه چل دی، مایه نرښځی دی، پوه شوې چې ورته ګورې نامونه به درته میلاوي. نو په دې مغه ویره کېږه چې یو سړي ته مال خدای زیات ورکړی دی نو ته وایې جوړ په ده د خدای مهرباني ده. حضرت عمر د قجورو باغ کې په ځمکه ناست دی او کمیس ته ټاکی ګڼي او د شام سفیر راغی، خپل سفارت کاغذونه پیش کوي او ورته داسې وکته. خو چې ویې کته نو ورته تعال لا تخف، راشه نږدې کې یېرېږه مه. چې نږدې راغی ورته ویل ولې غبراو شوې؟ هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین چې د مسلمان قوم داسې امیر وي عمر له به زوال ونه کړي، ناس په کوم ځای کې یہ د ټول عرب ملک دنیا بادشاہ و امیر او لګیا کمیس ته ټاکی ګنډي او روب دې داسې دی چې زه درته د یرې رانږدې کېدی نشم. دا د لباس حال، کمیس یې اوږد اغوستی دی
په منبر ولاړ دی، یو غلام را پاسېدو، دې ځای نه ونیو، منبر نه اعلان دی را کوز کړو. ولې؟ ویل دا د پیغمبر منبر دی، ته په دې نشي ودرېدی چې تر څو پورې دې زما د سوال جواب نه راکړي. په مال غنیمت کې صادره راغلی وي او هغه صادره په مونږ او تاسو تقسیم شوی وي. مونږ ته کمیس جوړ کړی دا لنډ راغلی دی، استاد دا کمیس وګد دی، معلومیږي دا چې تا ځان له دوه صادره ساتلی دي. نو په دې پیغمبر منبر هغه سړی نشي ودرېدی چې چا په مال غنیمت کې خیانت کړي. هغه ول ډېر راخت لاندې ولاړو، زوی ته आवाज وکړ چې زوی راغی، ول بچیا زما دا کمیس وګد ولې جوړ دی؟ ول پلار ما خپل یو صادرم تا ته در کړو. نو ستا د دوه صادرونو کمیس ځکه جوړ دی چې یو مې خپلې صدر کړی او یو ستای سوا. او غلام ته ول بچیا اوس ول زه اوس په منبر کې نه غوړی ولا چاره وړه غوړی دا څه ورته ګوري، وای دا خو ډېر ښه شی دی، دا غوړی ډېر ښه شی دی، خو زما د خدای په ذات قسمی کوي خورم. ولی؟ وی ترغه به نه خورم چې ترسو دا پته راته نه لګېدلی چې ټول قوم غوړي خوړي، چې دا پته راته نه لګېدلی، ترغه به زه دا غوړي ونه خورم. وای په ایمان نن مونږه داسې دا تاسو چې په ایمان راوړی دی او د چا کلمې ویلي دي دا لیډران دا داسې دي، نو د امیر صاحب په ګرنیټ دا قوم ولګه کنه چې یو پاتې نشي. کم قوم پسې چې ته روانې، کم مشر پسې چې ته روانې، دا غزوی خو پرېږده د نیم واده په انټر کانټیننټل هوټل کې کېږي او د یو ټایم د روټۍ خرچه 9 لکه روپۍ وي. نن هغه پیښې ملام زده کړي دي، د لور واده وي نو کاډې چاپ کړي چې راشي چې په دعاګانې رسخت کوي. نن هغه پیښې مونږ هم کوو، ځکه چې د خرې میړه څوک وي؟ وای د خرې میړه اس خو نه وي که، خو چې څنګه خره قوم دی داسې خره مونږ هم یو که، چې څنګه ته کوې داسې مونږ هم. حضرت عمر د دغه ایمان سره چې څه وخت کې وفات کېږي، دا ایمان او چې وفات شو عالم د ایمان څه دی، کټ کې پروت دی او زنکدنې دی. یو صحابي پوښتنې لراغی، چې پوښتنې لراغی نو چا څه وخت کې واپس شو، ده ورپسې داسې وکته، نو د هغه دا لنګ چې دی داسې وګدو، دا ګیټای پکې پټې، چې ګیټای پټې نو ورته आवाज یې وکړو، ویل دی خو راشه، آخر وخت مې دی وفات کېږم، دا لنګ دی اوچت کا، ستا د پر خپو دا ګیټای پکې پټې دي. الله پیغمبر ویلی دی چې الله به په قیامت کې د رحمت په نظر هغه چاته نه ګوري چې د چا په پرتوګ او لنګ کې د خپو ګیټای پټي. لا ينظر الله الیهم یوم القیامه، الله به د رحمت په نظر هغه چاته نه ګوري چې د چا په پرتوګ کې یا په لنګ کې د خپو ګیټای پټي. اوس خلک چې مانځه ته ودرېږي نو که خیالو کې بډې ووایي چې دا ګیټای بربنډې مانځه کیسه پکې نشته. 24 घंटे बदी गिटाई بربندی 24 घंटे. حضرت عمر د زنکدن په ټیم کې حق په خبره غاړه پرې خینو چې وفات کېده، نو دعای څو وکړه؟ دعای دا وکړه چې یا الله لا لی ولا علی، خدای سغوارم نه چې جنت راکا، حور راکا، غلمانان راکا، سغوارم نه لا لی ولا علی، سغوارم نه خو چې خالی را تصونه وي چې پریمې دي. 3 کاله پس د وفات نه رستو حضرت علی صاحب په خوب کې ولیدو حضرت عمر 3 کاله پس خولې په روانه. حضرت علی ته تپوس کو چې عمر دا ولی خولې در نه بیږي، ورته اے علی زه د خپل ژوند د حساب نه اوس وزګار شو، دای ایمان د ژوند او ما د خپل زندګۍ حساب په 3 کاله کې خدای ته خلاص کړو، ستا حساب به په 2 کاله کې خلاصي. نو دا مو چې چاته ډېر دولت خدای ورکړي دا د خدای لوی پیرزونه، دا د خدای لوی عذاب دی، دا د خدای لوی قهر دی. ډېر دولت درکا، خزه د لډمه درکړه، لور د لډمه درکړه، انګور در لډمه درکړه، زوی در لډم درکو، ته په خپل سنتلاک بروای دوپړای ماري. دا د خدای دولت دا پرزوی نه ده، کور د ډمخانه ده،
وګورئ نن په دې ملک د ښځو حال وګورئ او د لوڼو حال وګورئ او د انګیندو حال وګورئ او الکانو حال وګورئ. زما خو په تصور کې هم د ډم بد ویل نه راځي. نن ټول ملک کمپلیټ ډم دی. او ستاسو په ایمان وایي خدای پاک دې دغه غریبان په خاورس پسې ړانده کړي، په ټیکسي موټر به راونیسي او ګلونو والا ته به ودرئ او په بسیرې ودرئ او پاس د دې موټر په دې دا چت نه دی، په دې به داسې بمبوکې مودرئ او سیرې او ګلونه به پې وتړي او هلک له به چې دی سیرې میرې وتړي او دغه به وتړي، په دغې کې به یې کېنولي. صاحب دا به مخکې او هلکان به ورپسي او ښځې به ورپسي او لاره ده او څه چل دی جنګ دی. خلکو ته یې ښایي چې دغه د یا ویډه تاسو داسې یې که نه یو د کیمه کولو یې دا تاسو چې لږ ښایي دا غریبان دا وسم نشته چې وسم پیدا شي. لږ شرمخان دا غریبان لږ شرمخان. عزیزانو عرض مې دا شرمېدلي ملک ته اوس د عیسی علیه السلام به څه قیسې کوي او د حضرت عمر به څه قیسې کوي او د ابوبکر به څه کوي او د عثمان به څه کوي او د بی بی مریم خبرې به څه کوي. دې قوم ته دې شرمېدلي قوم ته د بی بی مریم خبرې خو هسې وخت سره تېرو ټایم پاس کو. قسم په خدای درته خورم چې زما د جمعې راتلو ته داسې پړه تیارئ داسې لکه سړی چې چا د مرۍ نه ځوړن کړي چې اوس به بیا دې خلکو ته څه وي داسې مې پړه تیارئ. دا نن د حضرت علی او د حضرت عثمان او د حضرت عیسی قصې چې دي دا افسانې دي، د قصو کتابونه دي، بس خو قصې دي. خلکو ته یې واچوه او جمعې ورځ ده او خلک ووته ولاړه. نن تاسو وګورئ ستاسو په مالونو جګړې دي، نه زما او دا ستا او دا انچې ستا او دا انچې زما. دلته یو جګړه وه په دې کوواټ روډ باندې په نیم فوټ باندې، نه نیم فوټ ستا او نیم زما د یو پلار زامن. نو یو ته مې وویل چې په تورو کې مشه خو که نیم فوټه خوالاړو خو رور دی دی که نه د مور زوی دی دی که نه په تورو کې مشه په باندې په کمه و نه باندې و نه لاندې رور سره دا حساب کوئ که نه کوئ رور سره. اوس به زه کوم ځای نه تاسو ته حاجي امدادالله مهاجر مکي رحمت الله علیه پیدا کوم. زه خو وایم چې پردي سره د پیسو په لین دین باندې ته جګړه او لبړه او ټوپک او تماچه راواغسته پردي سړي سره، نو ستا په مور 15 کروړه خنزیران ختلي دي او د هغې نه ته پیدا یې پردي سړي سره. ورور او زوی او تره زوی او ماما زوی خو پرېږده. رحمان بابا وایي اوس رحمان بابا به هم زه پیدا کوم، بهادر کلي او اچر او عطا محمد ګړی دپاره رحمان بابا به پیدا کوم. دا د دغه علاقې و ورشي که نه هغه علاقې کې څه حال دی خبرې د پاسو ډک ډک دا به رامنډې کړي. دا پلانې پولیس ونیو پلانې پولیس دی کیمه که نو ولې د ډس کول بلګونه یې ونیو. تاسو ټول کلي راټول شئ چې یو در کې وراني راوینیسئ کیمه یې کوي او کیمه یې سپو ته واچوئ چې ټولې علاقې سیټ کېږي که نه سیټ کېږي. والله که د پولیس ضرورت هم پکې پېښ نن په کلي کې وګوره چې یو ارامي پیدا شي روپۍ کې 14 سنې کلی دغه ارامي ملګری وي که نه 14 سنې کلی که ټول کلی دا اتفاق وکړي چې دا ارامي دی مړي له به نه ورځئ ژوندي له به نه ورځئ واده له به نه ورځئ د مړي قبر به ورته نه کنئ چې بوم پکې وکړي او راوینیسئ او مرګ له یې ووهئ. وګوره چې ټیکېږي که نه ټیکېږي. ټول رانی په موم کې دی ما کې هم دی. هغه ارامي چې مړ شي زه هغه په قبر هم چې بدرېږم دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت، ځکه چې پوخ ارامي هلته ارامیان پې ولاړي که نه په قبر باندې. زمونږ یو استازو په یو قبر ولاړو ویلې دعا وکړئ چې خدای. بل ملا ویل چې ته واړه جنت ورکړي ویل چپ زن طلاق. اوس دا قبر پرانیزئ ما په کشف کې وکتو مخې سره په څلور بولي دی پرانیزئ دا قبر که ایمان درکړي. ویلې ځي پرېږدئ ویل پرانیزئ چې قبر را پرانیستو چې ویې کتو مړی په څلور بولي او غټه اژدها یې سپېږمو ته ولاړه وه. لا خلک تتلي نه وو بیا په څلور بولي کړی و. موږ عزیزانو تاسو به دا علي زمونږ به دا علي بخنې مخنې نشته بخنې مخنې نشته چې په دې کائنات کې د الله هر یو کار چې دی هغه حیران کن وي.
نو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش چې ده دام حیران کونو چې اول ولا مور څنګه پیدا کړه، بیا عیسی علیہ السلام بے پلار څنګه پیدا کړو، بیا مور لا الله چل څنګه وخوځو چې قوم نه بزان څنګه خلاصې. عیسی علیہ السلام ته د مور په غیږ کې یو غنټه نه و تیرا چې د پیدا شوی، د قوم سره د خبرو چل څنګه وخوځو. قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبی، یعنی د مور په خېټه کې چې الله نبی کړي. بیا ورته دا قدرت خود چې تو وایا چې والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، زه چې د مور پیدا شوم نوم د الله د هر قسم آفتونو نه په امن کې، او په کوم ورځ چې مړ کېږم هم د هر قسم آفتونو نه په امن کې، او د قیامت په ورځ چې پاسم هم د پیغمبرانو په زمره کې به ولاړې. دا اوس صد عقل خبرې نه وي. نو عرض مې دا و چې دا الله هر یو کار چې دی هغه حیران کن دی. بیا دغه عیسی علیہ السلام ته ګوره یو عظیم قوم ته مبعوث کیږي چې هغه ته نسوارا وایي. نن نسوارا قوم چې دی چاته چې عیسایان وایي هغه په ټوله دنیا کې اول نمبر زیات دوی دي. ټوله دنیا دې قوم ته عیسی علیہ السلام مبعوث کیږي. رور نشتا، خور نشتا، پلار نشتا، هیڅوک نشتا، او په یوازې ځان باندې دې قوم ته دعوت ورکړي چې تاسو وایئ چې لا اله الا الله عیسی روح الله. وایي قوم بت پرست ہے، څنګه وایي د یو سړی اتیا خدایان دیم کارونه پورا نه چلیږي، یو خدای د ټولي دنیا نظام څنګه چلولی شي؟ جګړې. اوس د الله دې نظام ته ګوره چې عیسی علیہ السلام 24 غنټه د الله په تحفظ کی او د هر قسم خطراتو نه بچ ساتي. خلاصه دا چې شپږ شل کاله عیسی علیہ السلام په پیغمبري جبه د قوم ته تبلیغ وکړو. شپږ شل کاله، لیکن په شپږ شل کاله کې د خپل قوم چې ده په پیغمبري جبه را راست را نه ده. فیصله قوم دا وکړه چې ویني سي او په کوټه کې بند کړي. د مونږ پریدي نه ویني او کوټه کې بند کو، چې کوټه کې بند کړو هغه به د کوټې دننه نم ورته چغه واله چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله. ظالمان وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله چې تاسو ته نجات وشي. فیصله دا وکړه چې دا خو په کوټه کې مونږ نه پریدي، مړی کوي. علاج بل نشته چې سیوا د دینه چې مړ کړي هم نه. ټول مشران د یهودو د قوم چې نسوارا راجم شو. بنیادی خلق بنی اسرائیل چې دي دا یهود دي، دا فرقی بیا په دوی کې دي نسوارا او فلان فلان فلان. جبرائیل علیہ السلام ور سره لګیدل مرکوي ول بل علاج نشته. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل عام د سړی په شکل کې په دې ډاله کې ولاړ دی. اسه وېما الله پاک چې څوک ساتي نو د دنیا طاقتونه ورته ولاړی او څوک یې سکول نشي، او چې الله اخلي د دنیا طاقتونه ورته ولاړی او سکندونو کې سړی لاړ شي. نو د طاقت مالک صرف ګوره یو د خدای ذات ته بنده نه دی، بل څوک نشته چې په کوم طاقت باندې غاویر شي یا غرور. هغه صرف داغه کار چاله چې څور کوي ګوره دا یاد لره دا یو بل ټکی وور که دولت در کوي دا امتحان دی. تاسو وایي کنه دا غریبان چې دي دوی وایي چې کم سړی خانی نوابی سرمایه‌داری دولتمندی او پاغه د خدای لوی پیرزوینه ده، پاغه د خدای لوی مهرباني ده. دا غریب چې دي دوی دا او دغه د خدای لوی مهرباني ده، وزیر ده، خدای دې کور روان کړه، مهرباني نه ده.
ته پوهې چې د لوی دولت حساب به څومره وي؟ دا مخامخ چې خاورو لاندې پروت دی د ده زړه یا الله سره او یا محمد رسول الله سره دا بې زړه ګرځېدو. ما ورسره ملاقاتونه هم ډېر شوي دي. یو ورځ ډبګرۍ کې شپه وه، هغه د ترنزو حاجي صاحب خپلوان و که نه، هلته مخامخ د مولوي عبداللطیف صاحب جومات ته اوسېده. نو تراویح روژه وه، ما پکې تقریر کوله. نو ما په تقریر کې د غار ثور ذکر وکړو. دی په جړا شو. چې په جړا شو نو تقریر نه پس ورته مال ولې دي تاسو په دې ټکي وجړل؟ ویل په غار ثور کې ما شپم کړې ده. مال په کوم غار ثور کې؟ وی چې کله کله ته شعر وی چې ابوبکر ورته وی چې رسول الله ورته ویل ماله خوب راغی. نو ابوبکر ورته وی چې سر دې زما په پتون کېږده، سر دې زما په پتون کېږده، پردی وطن دې پکې نشته بالښتونه. دا شعر چې ته کله کله وی نو ما په دغه ځای کې شپم کړې ده. کم ځای ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو خاورې رسېدلي دي، هغې پسې به دی ګرځېدو چې په دې خاورو زما سترګې ولګي. دا عشق و. ژوند خو د هر تا تېر شي. پار ملګر دی یا دیري دي او مړي دي او پراته دي، څوک یې پېژني هم نه چې دا څه بلاګان پراته دي. نن دا مدیره ده او قبر دی که نه. دا تاسو دومره دنیا په کم رنګ راغلي یئ او په کم خوند راغلي یئ او د چا په نوم راغلي یئ. د هغې وجه څه وه؟ وجه دا وه چې داسې درد دی په زړه کې چې الله دې دغه درد د نیمې مسلمان په زړه کې پیدا کړي. داسې درد دی په زړه کې. نو عزیزانو دا درته د زړه خبرې نن کومه، د زړه خبرې چې که دا غواړئ چې زمونږ ټول عمر به چې کوم ځای کې تېرېږي به چا سره وي؟ روټي خلاصو خوند در کې نشته. ټول عمر به زمونږ چا سره وي؟ الله سره به وي. او د قیامت په ورځې به په سپریم کورټ کې چې د الله لګېدلی چیف جسټس الله وي او چیف منسټر به جناب محمد رسول الله وي. 1,40,000 پیغمبران به دا تقاضا کوي چې یا الله کاش دا نن شپارس محمد رسول الله زمونږ هم الله ته وکړي. پیغمبران به دا تقاضا کوي. ولې نه دي ویلي؟ قصیده برده در کې چا ویلې ده؟ سخوزي وكلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر او رشفا من الديم. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس یولک سلیری زر پیغمبران با د جناب محمد رسول اللہ نہ تقاضا کولا چی یا رسول اللہ د خپل علم د دریاب نا و یو لپ منگلم راکا او کلپ نراکا نو یو چنخم منگلم راکا یو لک سلیری زر پیغمبرانو با د پیغمبر نه د علم غختو تقاضا کولا پوئے په خبره استاد مولیان صاحبان چې یا طالبان دا طالبان خپه نشي زخم خوښ ډېرې ما خو زمام ګوره خوښ ډېرې نو چې کوم سړی دی چا خوښ ډېرې نو هسې ولا کله دوسي وکړي نو زه دله داسې کومه چې مونږ به چې د طالبګرۍ زمانه کې سبق وی نو چې استاد نه به مو نو بیا به بار کېناستو نو تکرار به م کولو ما 14 کاله طالبګري کړې ده نن یې په 8 کاله کې مولا کی منطق نی ویلی نحو نی ویلی ریاضی نی ویلی په 8 کاله کې استاد صاحب اعلان وکړي چې 1500 پاریخ 600 پاریخ واورئ تاسو کې چې چا دوره کړې لاس اوچت کړئ نن تاسو کې چې چا دوره کړې لاس اوچت کړئ نن دا کړې تا کړې ده مولانا تراشه لږ دلته راشه کم خلاو سشوے حدیث دوران نہ کرے حدیث دوران کرے کا نا کیا کرا تم کو مولانا عبدالرؤف صاحب سر واہ اگر مولانا عبدالرؤف صاحب سر دورہ کرے گا چچا دا بچپن نا دا الف ب ت س نا تر دورے پوری کتابیں پر دیوبند کی ویلی اگر مولانا عبدالرؤف صاحب نے تا دورہ کرے نو تو خود وقت ہوئے گی طرح سے ماں تو ادرے گا وہ کوئلہ پلاس رہا گیا داسې خبره به په علم کې نه چې هغه به مولانا عبدالرؤف صاحب تاسو ته کړې نه ځکه چې هغه په دیوبند کې 17 کاله پاتې شوی داسې خبره به نه او داسې مسله به نه چې هغه د دیوبند نه راوتې نه که شته مولانا یو مسله کې زه نښته یم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تللی او خدای سره خبرې کولې نو دا رؤیت د الله سره چې خبرې چې وي دا مع الکیف وي که بلا کیف وي بلا کیف وي دلیل سره څه بیان
هلته دا خو نشته مولانا صاحب، نه دا خو هلته نشته چې زما خبرې خدای سره مع الکیف شوې وي. کیفیت نه معلوم، بلا کیف دی. یعنی خدای ورته سم ځان ښودلی نه، یعنی مع الکیف لیدلی دی او که بلا کیف لیدلی دی. ټول کیفیت لکه توس ذات ته زه تا چې ګورم، زه چې تا ګورم نو مع الکیف دی ګورم، سر نه تر پښو پورې ټول. دغسې الله پاک یې سره د سر نه تر پښو پورې ټول لیدلی. څه دلیل دی پې؟ نو چې پرده وه نو بیا مالکیف شو، چې پرده وه بیا مالکیف شو. سبا به بیا هم دا خلق راشي دې جومات کې به جلسه وي چې ورونو اسلام له ووټ غواړم، اسلام له غواړم. نو ورشي داسې د سوټو ګړوبې جوړ کړي او په دې سر یې وړه واړوي چې نه اسلام راغی او نه سړک جوړ شو. بیا خو وګورئ که دا نه شئ کولی، زما نه مني چې اسلام په دې ملک کې راشي، دا خو کولی شم چې استعفا ورکم که دا خو کولی شم. په دې جومات کې زه رالم او امام زما په اذان ته مونځ ته نه راځې، نو که دې په زور راوستی نه شم نو دا جومات خو درته پرېښوی شم که نه. زم به دې ملک خدا تنګ نیست او پای ګدا لنګ نیست. عزیزانو قرآن راوړئ چې درته پې لس ځله لاس کېدم چې د پاکستان دا وزارتونه چې دا نن ورته مونږ ټوکری ټوکری کېږو، دا 11 کرتې ما پسې کور ته راوړی، ما ته یې چې ته وزیر شه. ما نه کو په 11 ځل چې راله ستاسو د دې کلو یو افسر دی هلته د هغه په بیټک کې را سره ناست و. ویل ولې نه کې وزیر کېږي ولې نه؟ مال زما 2 شرطه دي. یو شرط مې دا دی چې 1 کروڑ روپۍ راکړي چې د لندن بینک کې کېدم، او دویم شرط مې دا دی چې اجازت راکړي چې د ټول صوبه سرحد کې خلکو نه تپوس وکړم چې زه وزیر شم که نه. ویل 1 کروڑ روپۍ څه لا غواړي؟ مال چې وزارت نه لرې شمه چې دلته اوسېږم نه، زم په لندن کې به اوسېږم. وی وجه؟ مال وجه دا ده چې د وزارت نه لرې شم، زه خو ملا یم تقریرونه به کوم. خلک ورځئ مړه دا د اوس هم پرون وزیر و قوم له څه کړي چې دا اوس مونږ ته تقریرونه کوي چې د دې ټکي نه وتښتم بیا په لندن کې اوسېږم. یو وزیر چې و نو ما ته وایي چې اسې دوسه کوې؟ کوئی چې راته وایي موږ دوسان مالې څه کې شک کې په دې کې هم ته شک شته. खुदा दी कसमें जिस रास्ते पे तू लंघने ते लोग कहते कि वो दऊस लंघ गए. अब जरा खबर है कि मालदार और खान और नवाब तसुक मखामत से नशी वेले, लेकिन लड़के हो ही क्या नहीं दना न पढ़े कि हो तासम पुई गई क्या तासम पुई गई मुंगम पुई अयो खान नौकर ते डेर तंग दे नौकरी ख्याल कुछ दना खलासी की ना खुद आड़ो खो पे यख का कोटा के नाश तो दरवाजे बंद करी दी और कोटा के वर्तन निवले खैर मालिश करे खान तले रिपोर्ट करे नौकरी निवले दे पुलिस अदालत की पेश करे अदालत की तपोस करे नौकर न चे वली दिदा खान वाले दे वेल साहब द सारा मनवार नीम वालम जो रिपोर्ट इन पमाओ चले पर दुनिया की दासमीरी चे नौकर पासे दे खाने वाले दे अदालत हुए चेहरा दसे होने दिशी वेलवेम वालम जा रिपोर्ट इन पमाओ अदालत इन आगा खान तो वेली वेल माफी थी वाला कि न्यू स्टेट जेल तले गए उधर मालू दा गरीब उल्टा दी पदर रिपोर्ट हम आ खान वे उस जेल तजमा नौकर तय हुई कि बाबूजी माफी तो मैं मांगता हूं लेकिन वो अंदर की बात या तुम जानते हो या मैं जानता नहीं माफी को वाड़मा वादना ना द कोठी खबर या तो पोएगे या सब पोएगे कि मतलब है कि वाले हम जैसे उल्टा माफी में दरना सवार देखो गरई
पाकिस्तान अंदर की बात है, तुम भी जानते और हम भी जानते। चा खबर आगा, चा खबर आगा। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरतुन वलौ अलका मआज़ीरा, कुरान वेली भी। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरतुन वलौ अलका मआज़ीरा। अल्लाह दार सड़ी इल्म पखपल नफ्स बांधी यकीनी दे, हर सड़ी तब दाखपल जान पूरा मालूम हुई। वलो अलका मआज़ीरा, अगर का खुदा तडीर उजरू न पेश की, डेरे बानी जुड़ी की हो खुदा बोरते हुई ची तात दाखपल जान पखपल मालूम। यौम नख्तिमो, माता गोरे माता आवाज़ न मको, यौम नख्तिमो अला अफ़वाहिहिम वतुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह वही पखला बदी मोर वामा और लास्ट बदी वेम चिवाया मामा, पताए दुनिया की सिकड़ी दी सिकड़ी जमीन ग्लासू न बचो लका उसमें मदरसा की हुई चिवा रही पदगा इलम के बरकत निश्ता कम इलम च द सुद ज़कात पर पैसों हासिलेगी। दे वक़्ते च सुमरा फंड मुला मदरसेला दो हुकूमत वर कई दा शुद्ध ज़कात के कदे पूरी कटलंग वालों सेविंग और फिक्स डिपॉजिट ना 2% कटौती की सालाना हुकूमत ₹9 पसलो पसे वर कई नागे न ध्वनि में कट की ज़कात और 15 ब्याम मालिक तवर की अरे खबर पूछ दागा 2% कटौती चिकमद सुद कीगी दागा फंड दे नामा पे ज़कात की न पैमान हुआए चे पखरा बांधे नामा द नावे के दे खरा नावी की तो चे अलवा नामा द हलवा की दे गोल हलवा की मुला जमुंगा लाका के माते हुए मामूले चिरा की जिन से बदलशी माल खावे ले मालो रे गजे प्लेट के गोल रोड़मा और सुचर रुमाल पे आचो और ताले दर कोम द ज़कात पनियत नो बचे ताले दर कम दागी बजिन्स बदलशी जमामा किती दो गोती हो सका बस खबर है नाजिदान अर्ज ना दे कि जमा ईमान माता मालूम दे द उलमाओ दखपो खावरेम द बुजुर्गानो दखपो खावरेम द औलिया अल्लाह दखपो खावरेम अर्थ मनम सिर्फ द जेब गणकप न मनम द जेब गणकप दाम कम सरे दिन फरोश हुई ईमान फरोश हुई जमीर फरोश हुई अन्नमा दा जमुंग द पेखावर पतो पो लगा दा सुबह सारा चीफ मिनिस्टर से पेज नहीं सोग दे कमा बद जियाउलत पे हुकूमत के या द बुट्टू पे हुकूमत के मां द वजीर दफ्तर लीदले नो मां ब 1 करोड़ जल द खिंजीर मख लीदले या बमी वजीर त द चकार वी दे अरबा पुलीदमा पे यो जनाजा के मातल मौलाना से खुदा कुरान और दी जोले तो गोरा जिससे कार खिदमत हुआ है कना माल अरबाब से माते चीफ मिनिस्टर मन ले नहीं नो कार खिदमत दर तसो है तो ता वजीर आला मनम ना ज सदर न मनम वजीर आजम दा तनूर की चूहे लगे तो चूहे लग गए और लड़ू में दगा और लड़ू द मनम ना जद पाकिस्तान हुकूमत न मनम तरागे पोरे चे तरसो द पाकिस्तान कानून कुरान कड़े नहीं और दी हुकूमत लचे सो खुरई खुरई कीगी उस नोरे फितवे पे तासो लगा हुई जमुलाए ज तकरीर कम तासो नाश की बदा नदा ठीक है जमुलाए मां स्वर लस्काला तालीबगिरी करे दा वल लस्काला में उस्ताजी करे दा जबनास्ते में साहब औकाफ मिनिस्टर बरापासियो के रुनो तासाराम सर के नहीं इस्लाम आगाज
قبایلو نه بکیږي قبایل د خدای قمق الناس واه سبحان الله و اسلام آغاز به د قبایلو نه کیږي مال د اسلام آغاز خو د غار حرا نه شوی او کنه قبایلو کې به بل پیغمبر پیدا کیږي او اسلام آغاز به کوي دا هر قوم په دې خبره هم خوشحال تاسو خیال راغی تقریر به زه کوم دین به زه بیانوم څه څه ته به تقریر کوې او زه به ناست یم لاندې اورم دی نه بل دا چې تجویز د دین او د اسلام ابه زه پیش کوم قرآني نظام په ملک راوستل دا د علماو کار دی نن ستا د ملک علما لګیا دي د شریعت بل په شکل کې عوام دوکه کوي او حکومت سره احساس باز میلاو کړی دی د هغې هغه شکرانې چې دي هغه هضم کوي تاسو له به راشي رونو شریعت بل هم پیش کړی ټیلیګرامونه ورکوي او تاسې چلو کوي خولۍ به هم په ځان راولي تاسو خو کاټلنګ ساده خلک یې تاسو به چې رښتیا جوړ څه چل دی حالانکه چل مل پکې هېڅ هم نه تاسو وګورئ روزانه په بمونو د خلکو بچي کباب کیږي ضیاءالحق د هندوستان کرکټ میچ ته ځي ستا هغه کور روان شه چا په جلندر کې دی د قوم بچي په بمونو کباب کیږي تاسو پېښور کې راشئ وګورئ چې دماکه وشي هغه ځای ته ورشي چېرته کلمې په ونو کې ځوړند دي لاسونو ګوتې چې دي داسې په سړکونو پراته دي ځکه چېرته دماکه وشي مونږ خو ځو هلته بیا لاسونو ګوتې په سړکونو پراته دي نو بیا تپوس له راشي بیا صاحبه د مال منډۍ ده د مال منډۍ کې 10,000 روپۍ سر لګېدلی دی 10,000 روپۍ وله ورکړي چې د بم دماکه کې څوک الوتی دی مور پلار له 10,000 روپۍ ورکړي دا بې غیرته قوم 10,000 روپۍ هم وایي وزیران او ممبران راشي تپوس له زما بچی به په بم کې والوځي او ته به زما تپوس ته راشي قسم په خدای دی چې په رڼا ورځ باندې میچنې وګرځم ته به راځې څنګه ورشي دلته یې لاس ایښی داسې ورته ولاړي کیمرو والا ځان سره بوتلي چې بم میں دماکے کی زخمی کی ہدایت کر رہے ہیں گورنر سے جوړې چې دلته راز وړاندې اور چاره ته ویل که مونږ خسته سړی چېرته نشته مال خرې له خدای آس میړه ورکوي څه د خرې میړه آس کېږي په ایمان وایي ستاسو د وطن کې د خرې میړه آسي د خرې میړه خري مانم خري خرم خاونده خسته سړی چېرته نه غواړي چا به پوزه کږوي یو ښځه وه غوایلنګه شه تور بچی وشم لورې اواز وکړ ویل مورې دې خو تور بچی راوړی بچی څنګه یې چړې اسې بچړي